وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې تبلیغ والا په باره کې چې هغه مثلا یو کلی ته لاړ شي، هغه په هر جمعات کې 3 ورځې تیری. تبلیغ والا چې مثلا په یو خار کې مثلا پیښور یو خار ده یا نوخار دا جدا خار ده، نو که په دغه خار کې د دوی په مختلفو جمعاتونو کې 3 ورځې راځي او هغه تقریبا 15 ورځو ته رسیږي یا دې نه زیات، نو دوی به پوره منځ کوي. او کنا په یو خار کې د دوی 15 ورځې پوره نه راځي، مثلا پیښور کې دوی په 3 جمعاتونو کې 3 شپې تیری، نو بیا خو دا 15 ورځې پوره نه دي په یو خار کې، نو بیا د دوی منځ مسافرانه ده کچرته یوازې کوي. او کچرته په یو خار کې دوی 15 ورځې یا دې نه زیات تیریږي، نو بیا پوره منځ به کوي. پوره منځ به کوي اگر که په مختلفو جمعاتونو کې د دوی دغه راځي شپې راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې په ماشوموالي کې یو جنۍ چا ورکړي، نو که پلار ورکړي نو پلار یا نیکه، نو دغه وخت کې هغه کې ایجاب او قبول کړی، نو هغه ایجاب او قبول شوی دی او دا نکاح ده. البته که پلار ختمول غواړي نو اله ختموي شي، که نکاح تړلی شوي چې هغه الګ طلاق ورکړي ورته. او که چېرته داسې چې نکاح نه تړلی شوي، صرف وعده شوي، نو وعده نکاح نه ده. بیا د وعدې دې وخت کې به صرف د وعدې خلاف ورزي راځي. نور که بیا هغه الګ ته نه ورکوي نو دا اختیار لري. او که چېرته داسې چې یو جنۍ د پلار یا د نیکه نه ماسوا بل چا ورکړه، مثلا مور ورکړه یا تره ورکړه یا ورور په نکاح باندې ورکړه د بلوغ نه مخکې، او هغه بالغه شوه، نو هغه خيار بلوغ لري، یعنی هغې ته اختیار دی د بلوغ نه پس که همدغه خاوند سره په نکاح کې پاتې کېږي، او که وایي چې زه دا نه کوم بل چا سره نکاح کوم، نو هم اختیار لري. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی، زمونږ ځای کې دا رواج دی چې کله جنۍ واده کېږي او د خاوند کور ته بوځي، نو ماما یې ولاړ وي، هغه 10,000 کم و بیش پیسې اخلي. دا څه دپاره اخلي؟ دا خو چې د هغې زړه نه وي بلکل ناروا دي دا پیسې. او که څوک په زړه باندې چاته څومره پیسې ورکوي نو ورکوی شي.